بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو، دې پسې بل قانون چې کوم دی نو دعاتون او روماتون والا قانون دی. نو موږ به ماشوم په دې باندې داسې پوه کړو چې دا دعاتون دا په اصل کې د غواتونو په شان د ضرباتون، لکه کله چې موږ د اسم فاعل گردان کو ضاربون ضاربان ضاربونه، نو د جمع مکسر لومبنۍ صیغه ضرباتون راځي. دغه شان دی د هغې نه چې موږ گردان کوو نو د هغې نه بیا د غواتون جمع مکسر ته راځي. نو دعاتون په اصل کې د غواتونو د اسم فاعل صیغه ده، د جمع مکسر لومبنۍ صیغه ده، د غواتون په شان د ضرباتون. نو تاسو ګورئ په دې کې واو راغلی دی، متحرک دی، ماقبل مفتوح دی. نو دا و موږ د کاله والا قانون په وجه باندې موږ الف سره بدل کړو، نو دعاتون شو. نو چې کله دعاتون شو نو ګورئ دا په شان د صلاتون او زکاتون راغی. نو اوسو د دې مشابهت او التباس چې کوم دی نو صلات او زکات سره یو شانوالی راغی. نو د دې یو شانوالي د ختمولو د وجې نه به موږ د دال چې کوم دی نو حرکت د ضمې ورکو. نو د دعاتون نم چې کوم دی نو څه جوړ کړو؟ دعاتون هم ته جوړ کړو. دغه شان چې کوم دی نو رمایتون کې دا یا راغلی ده، یا موږ الف سره بدله کړه رماتون شو، دا هم په شان د ضرباتونو. نو رماتون هم په شان د صلاتونو زکاتون دی. نو په دې کې د دې را د فتحه چې کوم دی نو دا هم څه سره بدله کړه؟ روماتون شو، دا مضمې سره بدله کړله چې دا یو شانوالی د رماتونو د صلاتونو د زکاتون دا یو شانوالی کوم دی د دې څه شي؟ دا ختم شي. نو په دې ځای کې موږ دا قانون لګولی دی چې فتحه چې کوم دی نو دا موږ څه سره بدلوه؟ دا به موږ ضمې سره بدلوه. محترمو د دې قانون نوم دی د غیون والا قانون. موږ به په دې باندې ماشوم داسې پوه کړو، ورته ووایو چې بچې د اسم متمکن په آخره کې واو راغلی و او د دې واو نه چې کوم دی نو مخکې یو بل واو راغلی یا او دا بل واو چې کوم دی نو سي دا مد د زایدی. نو ګورئ دا واو راغلی دی او د دې نه مخکې دی دغون کې دا واو راغلی دی او دا واو چې کوم دی نو مد د زایده دی. مد د زایده څه ته وایي؟ چې د واو نه مخکې په هر باندې کوم دی نو پیش راغلی دی، د موږ مد ده، دې ته موږ وایو مده وایو. نو د دې لپاره بیا قانون دا دی چې دا واو چې کوم دی نو موږ به څه کوو؟ دا به موږ یا سره بدلو. نو دونغو ون کې دا واو موږ راولګېدل، یا سره بدل کړو دونغو یون شو. نو چې کله دونغو یون شولو نو اوس دلته کې واو ساکنه او ورپسې یا چې کوم دی نو راغله، واو یا راغله. نو دا واو چې کوم دی نو دا لومبنۍ واو موږ به څه سره بدل کړو؟ یا سره بیا بدل کړو. نو دونغوی یون شو، دونغوی یون شو. اوس په دا یا په یا کې ور مدغمه کړو، نو دونغوی یون شلو. چې کله دونغوی یون شلو نو ترې دا عین کلمې دا ضمه چې کومه ده نو دا به موږ څه سره بدله کړو؟ دا به موږ کسرې سره بدله کړو. نو دونغوی یون شو. چې کله دا موږ کسرې سره بدله کړله نو اوس ترې د مشابهت د وجې نه دې سره تردن چې کوم دی نو څه به وکړو؟ د دې دال دا ضمم چې کوم دی نو دا به موږ کسرې سره بدله کړو. یعنې چې د عین کلمې له موږ حرکت د کسرې ورکړو نو دې سره د یو شانوالي دپاره هم دا دال دا ضمه چې کوم دی نو دا به موږ څه سره بدله کړو؟ کسرې سره بدله کړو. نو د هغوی یون نه چې کوم دی نو د هغوی یونو دا جوړ شوه.